کله د معاملاتو متعلق مسائل بیانېږي، کله د عبادت متعلق مسائل بیانېږي. د دې دپاره چې زموږ او ستاسو ټوله زندگی د شریعت برابر شي او د دې دپاره چې الله رب العزت موږ او تاسو نه خوشحاله شي. د دنیا قانون دی څوک چې چا څه ښه وکړي هغه د هغه نه خوشحاله شي. الله سره څوک ښه نشي کولی، ځان سره ښه کول دي، خو د الله حکم چې ومني نو الله خوشحاله شي. نو دې وجې نه خپل عبادات څنګه چې انسان واده لځي او دعوت لځي ځان ښایسته کوي او د خپلو خبرو هم خیال ساتي چې داسې خوږې خبرې وکړم چې دا خلک رانه خوشحاله شي. نو دغه شان الله ته هم ځان سینګارول پکار دي. الله رب العزت فرمای قرآن کې خذو زینتکم عند کل مسجد، و چې کله جومات ته راځې هم ځان ښایسته کوه که نه. نو ځان ښایسته کول په لباس، ځان ښایسته کول په گفتار، ځان ښایسته کول په کردار او ځان ښایسته کول په عبادت. عبادت د انسان دپاره داسې دی لکه د ښځو دپاره میک اپ. څنګه چې ښځې ځان ښایسته کوي دغه شان الله ته که ځان ښایسته کوي په ذکر به یې ښایسته کوي. د ذکر خپل یو رنګ دی، یو خوند دی، یو جلک دی، یو صورت دی. دا شان د نفل خپل یو صورت دی، یو حسن دی، یو خایس او یو ښکلا ده. د سجدې خپل حسن دی، د حج عمرې خپل حسن دی. چا سره خیرخواهي کول د دې خپل حسن دی. د چا په کار راتګ دا نور ښکلا ده. او خپل عبادات احسن طریقې سره کول دا د ټولو نه زیات ښایسته حسن دی. په دې حق درته یو څو مسلې بیانوم. اکثر کسان د مسایلو تپوس کوي. بعضې زنانه دي هغه نیل پالش لګوي، ناخن پالش. نو ناخن پالش عزتمندو اویدې سره مونځ کیږي که نه، اودس کیږي که نه، غسل کیږي که نه؟ دا درې مسلې دي دې سره. او جایز دي که نه؟ دا څلور مسلې دي. ناخن پالش عزتمندو د شریعت په دایره کې دننه ښځو له لګول د زینت سامان دا جایز دی. خو ناخن پالش او نیل پالش په نوکانو چې کوم رګی رنګ، د نوکانو رنګ، دا دوه قسمه رنګونه. یو هغه رنګ عزتمندو چې هغه پوخ نه نیسي، سطح نه نیسي، چلکه نه نیسي. بعضې څیزې که نه چلکه نیسي، پوخ ورته خلک وایي که پوخ یې ونیو. او یو جسم د هغې نه جوړېږي، اسانه خبره. نو داسې ناخن پالش دا د نکریزو په حکم کې دي. څنګه چې نکریزې ښځو له جایز دي، ناخن پالش هم لګول له صحیح دي. د سپین نوکونو خپلو خوند دی، خو پته نه لګي چې په دې سړو سې چل شوی دی او په ښځو سې چل شوی دی. هر یو څیز خامخا سورکوي. سپین رنګ خو د ټولو نه ښایسته او که سورکې هم نو آسان حل یې دا دی عزتمندو د ښځو دپاره چې دوی نکریزې ولګوي. نکریزې ټول نه ښه څیز دی. او بعضو روایتو کې راځي چې ښځو له لګول پکار هم دي، ځکه نبي علیه السلام یو ځل د چا لاسونه وکتل، ویل دا لاسونه زما خوښ نه شو، ځکه پته نه لګي چې دا سړی دی که ښځه. بعضې داسې نیینې شینې هلکي که نه اجړاتوری شان، نو د هغه لاسونه خو د ښځو په شاني، نو پته پکې نه لګېږي چې هلکه اوس دا د جینۍ لاسونه دي که او که د هلک لاسونه دي. نو د جینکیانو لاسونه یا بعضې ښځې وي د هغې لاسونه ډېر سخت لاسونه د سړو په شاني، زګه لاسونه یې ډېر کارونه کوي. نو هغوی له دغه لګول پکار دي نکریزي. ناخن پالش دویم قسم هغه ناخن پالش دي چې هغه سطح نیسي، چلکه نیسي او پوخ نیسي. نو داسې ناخن پالش عزتمندو چې په ګوتو ولګې نو لاسونه په اودس کې وینځل هم فرض دي او په غسل کې هم وینځل فرض دي. نو دا فرض به ته څنګه پوره کې؟ او شریعت وی چې کوم ځایونه په اودس کې وینځل فرض دي او په غسل کې فرض دي، نو د هغې کې به ذره برابر ځای هم نه پرېږدي. نو که یو نوک د نه پاتې شو نو بیا هم غسل نه کېږي، قصدن چې انسان ته پته وي چې دا ځای مې پاتې شو. خو بعضې ناخن پالش داسې وي چې هغه ډېر، نو ښځو له داسې ناخن پالش نه دي لګول پکار چې هغه سطح نیسي
او هغه چلکه نیسي داسې نه دي لګول پکار. که بالفرض یو ښځې لګولی دی او د مونځ ټایم رالی اوس به څه کوي نو د خپل وس مطابق به کوشش کوي چې دغه ناخن پالش د دې نوکانو نه لرې کړي او چې کوم باندې وس نه کېږي ځکه بعضې ناخن پالش ډېر زیات زورور وي او هغه ډېر ګرفت په دې نوکانو باندې وي نو هغه نه لرې کېږي نو بیا هغه لرې کول پې نشته دی ځکه چې دین کې حرج نشته دین کې سختی نشته او هلته فرض مونځ دی هغه تیزي نو بعضې ښځې وایي هسې مې مونځ نه کېږي په نوکانو باندې ناخن پالش لګېدلی دی او نه لرې کېږي بس مونځ مه کوه نه د شریعت خپل ټایم کې خپل احکامات دي پهلې درته مذمت بیان کو چې دا دې ښه کار نه دی کړی بد دی کړی ګناه دی کړې ده خو مونځ خو مه پرېږده نو خپل وس مطابق پې نوکان موکان راکاږه یا څه شی وي د سره تیل میل نو هغه پې راکاږه که صفا شو خو صفا که صفا نه شو مونځ کوه مونځ دې بې کېږي دغرنګې د سړي په لاس باندې ایل پي لګېدلې ده او نه لرې کېږي که لرې کوي لاندې زخم جوړوي که دا د نوک د ناخن پالش لرې کوي نوکې ماتېږي نو بس دومره بیا شریعت انسان نه مجبوره کوي بس بیا وایي مونځ کوه که لاندې اوبه هم نه رسېږي نو دې کې ته مجبور یې مونځ دې کېږي نو ښځو له په دې باندې مونځ نه دي پرېغوستل پکار دغه شان دې سره دویمه مسله عزتمندو د نکریزو مسله هم ده پخوانی چې کومې نکریزې وي یا اوریجنل چې کومې نکریزې وي هغه صرف رنګ پرېږدي یا بعضې رنګونه اوس راغلي ښځې په لاس باندې بس ساده رنګونه ولګوي نو دا صحیح دي او سره لاسونه ګرځېدل پکار دي یعنې بیا به هم خاوندان نورو سرو لاسونو والا ته ګوري نو بیا به ته سرې سترګې ګرځې بیا به دې سترګې هر وخت کې سري بیا به جاړې چې خپله سترګې نه تورې نو سړي خو خاماران دي او شکاریان او ښکاریان دي دوی کوشش کوي یو ښکار همداسې نه پرېږدي نو دا به نور تور سترګو پسې ګرځي او بل سرو لاسونو پسې ګرځي نو ته به تور مخ او سرې سترګې بیا ګرځي وی زما خاوند داسې چلو شو او ګوره ښه سړی دی او موبایلونو باندې ښځو سره خبرې کوي او ګوره دا زما خاوند پردو جینکو پسې ګرځي نو کور کې ورته جینۍ نه میلاویږي په واړه ښځی نو انسان کې الله رب العزت د ښځو طرف ته میلانی خیری نو چې کله د ده دا ضرورت په جایز نه پوره کېږي بیا دا ناجایز طرف ته ځي او چې کله د شهوت د انسان راپورته شي وي دا خو هوښیار سړی دی بیا عقل کار نه کوي بیا دماغ کار نه کوي نو څه به کوي شیخ سړی ګیره باندې لاس راکاږي ورته ګوري څه به وکړي ضرورت به پوره کې نو په جایز باندې پوره کا نو ښځو له پکار دا دي چې نکریزې لګوي د داسې سپینو لاسونو نه منع راغلې ده د ښځو دپاره هر وخت سره لاسونه بعضې بزرګانې ښځې وي هغه عبادت ګزارې ښځې وي وایي هغوی به خپل خاوندانو ته هره شپه د ځان نه ناوېګانې جوړولې هره شپه پوره سینګار څنګه چې د واده په پیله شپه وي پوره سینګار به یې کو کمرې ته به چې لاړه او خاوند هغه بزرګانو چې هغه به عبادت کې مشغول و بس هغه ورته مهرباني بس واپس به خپلې والی مالي ویستې هغه به مو سره په مونځ باندې ودرېدل ټوله شپه به عبادت کو نو په ښایسته کپړو کې به الله ته هم ولاړه وه وی ان الله جمیل یحب الجمال الله ښایسته دی نو الله ښایسته شي نه د الله هم خوښ دي چې زما بنده ماته ښایسته پاک ولاړ دی زما عزت وکړو نو د دې وجې نه عزتمندو د دې خیال ساتئ خو نکریزو کې دویم قسم اوس چې کومې نکریزې راغلي دي دا نکریزي دا کیمیکلي دا چلکه نیسي باقاعده او سطح جوړی چمړه شان جوړی پلاستیک شان جوړی نو دې سره عزتمندو چې ته بیا لرې کولی شي او نه لرې کې او په لاس دې لګولي نو بیا دې ورسره غسل او اودس نه کېږي خو که کلکې نښتې وي نو بس بیا هم هغه مسله ده بیا ورسره اودس کېږي و دا دوه مسلې وي د ښځو متعلق نو د دې خیال ساتل پکار یو دریمه مسله بله د عزتمندو دا سړو ته هم پېښېږي ښځو ته هم پېښېږي ماشومانو ته هم پېښېږي بوډاګانو ته هم مصنوعي غاښونه لګول آیا دا جایز دي که نه او دې سره غسل کېږي که نه دې سره اودس کېږي که نه او د غسل او د اودس وخت کې به دا وباسې که نه دا درې څلور مسلې دې سره هم د غاښونو متعلق مسلې دي او یو سره د غاښونه کټ کول دا څنګه دي نري کول عزتمندو په اودس کې خولې ته اوبه اچول سنت طریقه ده
خو په غسل کې خولې ته اوبه اچول او خولې ټولو ایسو ته رسول دا فرض دي. او غاښونه دوه قسمه غاښونه دي. یو هغه غاښونه دي چې هغه فکسډ لګېږي، فکسډ هغه جوخت لګېږي، مضبوط ولګېږي، هغه د خولې نه نه لرې کېږي، څنګه چې انسان اپریشن وکړي باقاعده هغه د جسم ایسه وګرځي. نو کم غاښ یا کم کور، بعضې غاښونو ته کور لګي، هغه کور د هغې نه نه لرې کېږي، هغې باندې ډېره ګرانه خرچه راځي. اوس تور ته کور لرې کوه او لاندې غاښ ته اوبه رسوه، نو هغه به ځان سره دغه په لاسونه ګرځي غریب جومات کې او دسونو ځای کې خلک به وایي چې لکه کباړي رالی او ترکان ماما رالی، او چې چا سره نه وي بل ته به وایي ته راشه که نه دا غاښ راله کولاو که. نو شریعت دومره سخته نه کوي په انسان. شریعت د انسان د ښایست او د زینت د جایز زینت خیال ساتلی دی. وایي چې ته ښایسته ښکارې، الله وایي ما ته دا خوښه ده چې ته ښایسته ښکارې خپلې ښځې ته، هسې ځان ته، منږ ته جومات کې. نو د دې شریعت اجازت ورکړی. نو که د چا غاښونه ګډ وډ وي او خراب وي او هغه ورته کور ولګوي، صحیح شو، داسې کڅوړۍ شانې ورته ورواچي او هغه فکس کي، نو دې غاښونو سره اودس هم کېږي، دې سره مونځ هم کېږي. ډېر وهمي او چیچړ ځان نه مه جوړوه. په ځوانۍ کې به دې مونځونه نه کول، اوس د یو غاښ چېرته ختلی دی او چلکه دې ورته هغه دې ورته واچوله کور، اوس وایي چې کېږي او که نه کېږي، کېږي او که نه کېږي، ټول عمر دې په دې کې تېر کړو. کار کوه، مونځونه کوه او وروسته بیا تپوس کې. دې سره سړی وهمي کېږي چې د هرې مسلو بار بار داسې داسې تپوس کوي. نو فکس غاښونو کې بالکل مونځ کېږي او اودس هم پکې کېږي، غسل هم پکې کېږي، او لاندې غاښ ته اوبه رسول پکې بالکل ضروري نه دي. دویم قسم غاښونه داسې وي چې هغه عارضي غاښونه وي، هغه ویستل کېږي، را ویستل کېږي. نو بیا عزتمندو اودس کې هم هغه ویستل پکار دي او په غسل کې خو لازما ویستل پکار دي. که اودس کې چا وی نه ایستل، د خولې نه لرې نه کړه، نو اودس خو یې وشو خو خلاف سنت شو. ځکه سنت طریقه دا ده چې په اودس کې هم پوره خوله ته ووینځې. نو تا چې کوم غاښونو ځای نه دنه پاتې شو، نو دا د سنت طریقې نه خلاف کارو شو. نو دا عارضي غاښونه دي راویې باسه، دا به هم لږ دې اوبو ته ووینځې راووینځې که نه، همداسې د خولې کې ایښي دي او هر مال پې کوترکې د کوترې مشین دې ته جوړ کړی دی، نو لږ دا هم ووینځه راووینځه که نه. دا مصنوعي څیز ډېر بوی کوي، دا هر اودس کې صفا وینځل پکار دي. ځان سره جب کې مسواک یا برش ساته، زر یې پرې راکاږه، دا ډېر بوی کوي چې دې پورې ګند ولګي. دا قدرتي څیزونه الله ډېر کامیاب پیدا کړي دي، دا ناکام دي دا مصنوعي څیزونه. خو په غسل کې که داسې غاښونه وي چې هغه لرې کېږي را لرې کېږي، هغه د خولې نه لرې کول فرض دي، ځکه ټوله خوله وینځل په غسل کې فرض دي. نو چې څومره غاښونو ځای نه پاتې شو هغه وچ پاتې شو. نو د دې وجې نه عزتمندو په غسل کې عارضي غاښونه لازما لرې کوئ او جوخ غاښونو سره کار مه لره. ګینې ځان نه به کنډاس جوړ کړي او غاښونه به دې ټول خوځېږي را خوځېږي. نو د دې وجې نه عزتمندو دا د غاښونو مسله ورته بیان شوه. دویمه مسله دې سره متعلق غاښونو سره دا ده، بعضې کسانو غاښونه کاږه وي، ګډ وډ داسې جوړ را جوړي، نو هغوی غاښونه سیده کوي. آیا دا جایز دي که نه؟ بعضې بوډۍ ښځې داسې کوي چې غاښونه یې غټ غټي، نو هغوی دا غاښونه لږ تراشي، ریبي او لږ شانتې کټ کړي، نو دا غاښونه نري نري شي، نو دې سره بیا دا داسې جینۍ جینۍ ښکاري. نو آیا غاښونه تراشل، کمول، نري کول او په دې کې داسې لارې لارې جوړول چې کولاو کولاو وي چې دا خوله مې واضحه ښکاري خلکو ته، چې هغه را باندې دوکه شي چې دا خو چیپړه نه ده، دا خو ښه د 14مې سپوږمۍ ده. نو آیا دا جایز دي که نه؟ نو غاښونه که دې کاږئ دا سیده کولی شي، خیر دی، ځکه دا د انسان حسن خرابوي. نو غاښونو ته دا ډاکټران چې کوم دی داسې زنځیرونه شان او کلیپونه شان واچوي، په هغې سره دا غاښونه سیده کړي. نو لږ ځان باندې هم خرچه کوئ. د بعضې سړي غاښونه ډېر زیات کاږئ، نو چې انسان خاندي خوند نه کوي. نو چې ته دا خوښی چې زما ښځه دي مثلا او د هغه د غاښونه دي د ستورو په شان پړقېږي او ځلیږي، نو خو هغه هم وایي چې دا خو دا زما د خاوند خوله خو هم جاښه ده، او بیا چې غاښونه هم دې کاږئ او پکې نسوار او سیرګټ هم کې، بیا خو سمه بوساړی بالکل ګندي، هر وخت پکې هغه ګوډونو کې دغه نښتې وي چې کولاوې کې تور توري، او چې سا الې ته که چېرته د ګاډي سلینسر را کولاو شو،
نو د دې وجې نه عزتمندو دا بعضې الفاظ د دې وجې نه موږ وایو چې ستاسو دا مسله ذهن کې پرېوځي. صحیح ده. نو عزتمندو په خوله باندې خرچه کول پکار دي. د انسان ټول ښایست په دې مخ کې دی، ښه دا یاد لرئ، سترګو کې، پوزه کې، خوله کې. نو یو سړی چې خاندي د هغه غاښونه ښکاري او مزیدار غاښونه دا د انسان ښکلا زیاتوي. او دغه رنګې چې بدرنګ غاښونه دي وي او هغه صحیح کېږي متې نه کې، نو بس چې کولاو کې خلک وایي هلکه بس دا چې صرف تنور را کولاو شو. نو په ځان خرچه کول پکار دي. نو دغه سیده کولی شي خیر دی. خو کمې ښځې چې عزتمندو غاښونه تراشي د دې نه حدیث کې منع او لعنت راغلی دی. اوس یې هلکان هم کوي، دا ټیک ټاکیان هلکان دي، بعضې کسانې غاښونه نري کوي چې دې کې فاصلې پیدا شي او دا کار کوي. نو د دې نه حدیث کې بالکل منع راغلی ده. مسلم شریف حدیث دی. د ښځو په یو څو کارونو باندې او بعضې کارونه پکې سړو کې هم دي، هغې باندې نبي علیه الصلاة وسلام لعنت ویلی. لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق الله. و یو څو ښځو سړو باندې د الله لعنت دی. د الله لعنت ویلېږي د الله د رحمت نه دا همیش لري. نو دا د ګناه او د لوی ګناه الفاظ وي چې الله رب العزت یا پیغمبر یادوي. د لعنت الفاظ ډېر سخت الفاظ یې حدیث کې چې راشي. ځکه وایي ژوندي کافر ته به هم لعنتي نه وی، نو دا لعنت دومره سخت الفاظ دي. نو مسلمان ته خو به بالکل نه وی. او الله رب العزت او د الله پیغمبر هوایی د هغه سړي باره کې خبره کړې، معلوم کس نه هوایی خبره کولی شي په دروغجنو دي د الله لعنتي، چې څوک داسې داسې کوي په هغې د الله لعنتي. نو داسې انسان ویلی شي. وایي هغه ښځې چې هغه واسمات او مستوسماتي، هغه دې ته ویلی کېږي واشمات او مستوشمات، چې هغوی داغونه خالونه لګوي، ټیټو جوړوي، نن سبا ورته ټیټوز وایي. په بدن کې پستنو او د مشینونو په ذریعه باندې رنګونو سره ماران او دغه رنګې ازمرې، پیشو، مختلف څیزونه خلک جوړوي، ماران. او دا خلک یې په دې انګریزان یې په دې ټول جسم باندې جوړوي، اکثر دې ته ټیټوز وایي. دې نه هغه وخت کې نبي علیه السلام منع کړې ده. هغه وخت کې به ساده کارونو لکه زمونږ بعضې کابلۍ ښځې او بعضې مومندۍ او باجوړۍ ښځې، دوی دا خالونه ږدي، دا شنه شنه خالونه، شین خالۍ ترور ویراله. نو شین خال به هغوی کړو. نو د دې که خالم ښځه لګوي، بعض وایي خالونه ممنوع دي ځکه دا د هندوانو رسم دی. خو ځکه یو ښځې د نظر دپاره لګوي په مخ باندې، نو د رنجو خال دې ولګي، توره سیۍ دې ولګوي. خو داسې خال چې هغه رنګ په بدن کې ننوځي او جوړیږي او بیا نه لرې کېږي، دا ناروا او حرام دی. چې څوک یې کوي دا ناروا ده. کومه ښځه چې د دې بیوټي پارلر کې داسې خالونه جوړوي، وایي په هغې هم لعنت دی. نو د دې به خیال ساتي. او بل نامسات او نامسات او والمتنمسات، دا هغه ښځې دي چې دا ویښته وباسي د وروځو، په دې باندې وایي لعنت راغلی دی. اوس خو ټیک ټاکیان هلکان بلکې شیخان امیران او ډېر خلک چې کوم دی د وروځو ویښته وباسي، نری نری وروځې جوړوي د تیر په شان. نو هلکه تیري خو ته ځان ته هم سوچ وکړه چې څه شعر یې که نه او څه د کار یې که نه، صرف په وروځو باندې او په بریتونو باندې خو سړی نه شعر کېږي که نه. نو دې وجې نه عزتمندو د وروځو ویښته چې کومې ښځې وباسي په دې لعنت دی، که سړي وباسي په دې لعنت دی. البته که د یو ښځې د یو سړي دا وروځې ډېرې زیاتې ببرې دي، لکه عام روټین کې چې د الله مخلوق څه پیدا کړی د وروځو مقدار د هغه د دې نه زیاتې دي. بعضې سړي جسم ګرمي یا مثلا خرولې را خرولې دي او غټې شوي دي ډېرې زیاتې، یا ببر پیدا دی، نو څوک یې غریب. نو که هغې د معمول مطابق خپلې وروځې برابروي نو دا جایز دي. خو نری کوي بیا نه، نری کول ناروا دي. چې عام معمول مطابق خپلې وروځې یو ښځه هغې ته راولي، هغه خیر دی. یا د بعضې کسانو ویښته د وروځو سترګو کې را پرېوځي، نو که دغه انسان لرې کوي نو دغه خیر دی، که دغه وباسي هم خیر دی. خو باقاعده هغه فیشن به نه کوي، اسانه خبره ده.
فیشني وروځي به نه جوړوي. او دا کومې ښځې چې دا کوي عزتمندو که دې باندې 2 میاشتې خاوند پابندي ولګوله که نه د دوی دا ټول مخ به د دې ویښتو نه ډکي، ته به پکې کتې هم نه چې سترګې کمه دي او پوزه یې کمه ده، ځکه دوی دا د ټول عرض یې ویښته وباسي. نو چې دا داسې لرې او پرېږدې که نه نو ټول مخ به یې ببري. که د شپې خاوند ولیده نو خاوند به یې لیونۍ منډې به وایي چې څه بلا راغلی. او دا کوم هلکان چې هم دا داسې لرې کوي که دوی دا ټول څیزونه پرېغوستو نو بس دا به ببردین ښکاري. البته عزتمندو د وروځو او د بڼو نه علاوه که د مخ د بل ځي ویښته ښځه لرې کوي، د بدن د بل ځي ویښته لرې کوي، شریعت دې ته د حسن اجازت ورکړی دی او سړو له هم ورکړی دی. که د سینې ویښته لرې کوي، یو سړی باډي بلډر دی چې باډي مې مزېداره ښکاري، یا د ویښتو نه تنګ دی د خپو ویښته لرې کوي، خیر دی شریعت جایز درکړي، خو دا بهتر نه دي ځکه داسې فضول کار دی، دا خو د هر چا وي. نو ته ځان پکې ځان نه څه شی جوړوې، د ټولو کسانو دا ویښته ته ځان نه څه بل شی جوړول غواړې، خو خیر دی که لرې کوې نو شریعت د سره پکې کار نه لري. خو د ګیري ویښتو سره سړی د وروځو ویښتو سره او پلکې چې ورته وایي باڼه د دې ویښتو سره به کار نه لري. او که سر ویښتو سره لري بس تکړه شه ټول عمر گنجی ګرځه، شریعت د سره کار نه لري. نو د دې شیزونو عزتمندو خیال ساتل پکار دي. نو دا ښځې دا کار کوي. او بل دی والمتفلجات للحسن المغیرات خلق الله، بعضې هغه ښځې چې هغه غاښونه تراشي او هغې کې لارې کوي، دا ناروا دي. که غاښونه دي کاږي سیده کولی شي، صحیح شو، فکس غاښ لګې غاښونه دي نشته دی، کنډاسې ځان له غاښونه ولګوه، شریعت وایي هېڅ خبره نه ده. خو غاښونو کې لارې جوړول دا جایز کار نه دی، که ښځی کوي که سړی کوي دا ناروا کار دی. هغه مخکینی مسله کې د غاښونو مسله کې یو مسله بله پاتې شوه، غاښونو کې یو مسله بله ده. که یو انسان غاښ د سوني او د چاندي لګوي، شریعت بیا هم جایز کړي، خیر دی. نو د سوني او د چاندي غاښ د صحابه کرامو نه ثابت دي او دومره حسن شریعت اجازت ورکړی. خو که یو سړی هسې بیسه لګوي، ځان نه د سوني مشین جوړی او د سوني صندوق جوړی، دا ښه خبره نه ده. نو یا دغه رنګې د غاښ فکس غاښ لګوي او یا بل غاښ لګوي، نو دا صحیح شو. ښځو دپاره شریعت عزتمندو ډېر څیزونه جایز کړي، سینګار دی ولې جایز دي، تورې سترګې دي ګرځي، سرخي پاوډر دی لګوي، خو دا یو څو څیزونه دي وروځې او دغه رنګې عزتمندو دې څیزونه سره دې کار نه لري. او نور چې کم دی باقي بدن که ویښته لرې کوي دا وله جایز دي. دا یو مسله ده. یو بله اوس مسله ده د معاملاتو، دا خو دا اودس. یو د غسل درته یو بله مسله بیانو. غسل سره متعلق بعضې کسان وهمیاني وایي چې کم ځای رانه پاتې شوی نه او غسل کې ټول بدن ته اوبه رسول فرض دي. دا خبره په خپل ځای صحیح ده، غسل کې ټول بدن ته اوبه رسول فرض دي، پوزې ته اوبه اچول فرض دي، خولې ته اوبه اچول فرض دي، خو غړغړې فرض نه دي چې غړغړه دې کړي خلک وایي هلکه دننه کسه ټیکټر روان دی، دومره باز سړی ټراری کوي او ځان له ټوله مرۍ خرابه کړي. نه، دومره مه کوه. غرغره که دې وکړه بهتره خبره ده، سنت خبره، مستحب خبره، خو فرض نه ده. بعضې وهمیان یې هغوی ته بیا موږ وایو مې کوه بلکل، بس خولې ته اوبه واچوه. او بعضې کسان پوزې ته ډېر اوبه اچوي، راکاږي راکاږي راکاږي، کش کا کش کا، افغانانو خبره، نو بس را کش کوي. نو عزتمندو دا خو خرابېږي، دا خو الله دا ټول اندامونه خاص انداز کې پیدا کړي. پوزه ډېره نازکه ده چې لکه داسې ګوته پکې ووي او نوک دې ولګېږي وینه ترې راوځي. دې کې ډېر نري نري رګونه دي، پوزه کې الله ډېر نري نري رګونه پیدا کړي دي او فوراً د دې نه وینه راساسي. بعضې خلک وایي دا زما بیماري ده، دا بیماري نه ده، پوزه کې هر وخت ګوتې وې، پوزه کې ګوتې مه وایه، هېڅ بیماري دی نه ده، ټیک ټاکي. دا یاد لرئ ګورئ، وایي زه ما د وینې بیماري ده، دا وینې بیماري نه ده، دا د دې نوکانو او د دې لاسونو بیماري ده چې هر وخت خارښتي ته خارښ دې هر وخت پوزه کې وې، پوزه دې راماته شي. نو پوزې کې ډېرې اوبه راښکل دا فرض نه دي. بعضې کسان وایي جي بدن باندې خو ټولې اوبه اچول فرض دي. موږ بلکل وایي جي زما وهم راځي چې بدن به مې ټول لوند دي او که نه. موږ د وهم علاج خو نشته، د وهم علاج نشته. اوس به څه کوې؟ وایي جي څه وکړم؟ بس موږ یو ځان باندې اوبه اچوه، صابون لګوه، لاس راکاږه او فوراً د هغه نه راوځه.
اوس یو ویښته باز چې کوي ګوري را ګوري شیشه کې داسې تاویږي کله شا کي کله مخې ته کي کله یو ځای اوچتوي کله بل ځای اوچتوي هلکه دا ته څه انویسټیګیشن کې دا ځان لیونی داسې سړي لیونی کېږي اخره کې ښځه تې تنګوي بیا تې بچي تنګي هر څه تې تنګي یو ځای اوچتوي بعضې سړی ډېر پیړي هغه خپله خېټه هم نشي اوچتولی چې اوس لاندې وګوري چې لامده اوچ پاتې شوي که نه دي پاتې شوي نو ډېر به ځان نه وهمي نه جوړی عزتمندو تر دې پورې اسانه مسله درته بیانو که یو انسان خپله خواري وکړله ځان یې لوند کو او اوبې ځان باندې 3 پیرې واچولې او د دې باوجود د ده نه یو ځای وچ پاتې شو خو ده ته پته نشته چې زما نه وچ پاتې دی او مونځ یې وکړو هر څه وکړو هر څه صحیح دي خبره ختمه څه کې یعنی په هیره باندې چا نه کوم ځای وچ پاتې شو پوره خپته اوچه پاتې ده خو پته ورته نشته چې ما غسل کې ما نه پاتې وه که نه او مونځونه یې کړي دي ټول مونځونه یې صحیح دي تر څو پورې چې خبر شوی پې نه چې خبر پې شو نو بس بیا خو صحیح ده که خبر پې نه ټول مونځونه یې صحیح دي نو بس قصه ختمه الله په هیره او په نسیان باندې څوک خطا باندې څوک نه نیسي نو بس خپل کار کوه او دست یو کو او دې لمبل زه مونځونه کوه یو ځای مه چک کوه نو د بعضو ښځې بیا ښځو له راوړي ته راشه دا دغه مې چک که هغوی دغه خو دې دغه دي بس دغه کوه یعنې مونځ کوه دغه کوي غریبانه نو دې وجې نه ځان نه ډېر وهمیان نه دي جوړول په کار صحیح شو یو درته اخري یو واقعه بیانو عزتمندو مور او پلار استاد مشران بعض وخت کې کشرانو سره ته یو سزا ورکي یا ډانټ ورته ورکي یا غوسه شي دی کشر ته سټوډنټ ته مقتدي ته کشر ته دا سړی چې کوم استاد او دا مشر ظالم ښکاري خو عزتمندو په هغه ډانټ کې په هغه غوسه کې چې خپلې ښځې ته بچو ته کشرانو ته خلک ورکوي په دې کې کله ناکله آینده کې ډېره لویه فایده د یو ملک بادشاه هغه د خپل زوی د تربیت دپاره یو ماهر کس ونیولو عالم فاضل مدبر او ویل زما دې زوی ته علم هم وښایه چې آینده زمانه کې که دا حکومت کوي ځکه زما زوی دی پخوا د بادشاهیت په شان دورو نو چې دا سړی علم و هنر والا وي قابل وي او ښه طریقې سره حکومت چلی هغه ته د قرآن تعلیم د حدیث تعلیم د فقه تعلیم او دغه رنګې د عقلمندۍ او د حکمت ډېرې خبرې وښودلې هغه پاس شو هغه کم چې نصاب و هغه وخت و هغه پوره شو پټکې ورته په سر شو امین یې وشو دعا وشوه وایي زه سړی هلکه پاس شو مثلا عالم شو فاضل شو پروفیسر شو سړی ورسېدو نو دا استاد دی هلک ته وایي بچیه سبا ته ځان له ماله راشه یو څو منټو له هغه ویل ښه جي تابعدار دی استاد له چې کله دا هلک لاړو نو هغه دروازه کونډه بنده کړه او یو دوره راواغسته دوره چابک او دی هلک دی کمیز وباسه او په دې ملا باندې ښه وشړقو ډېر زیات یې ووالو بس هغه مشر و استاد و هېڅ یې هم تپوس ونه کړو چې جي ولې څه چل دی پخواني ښه کسان وو تپوس به یې نه کولو اوس خو چې استاد خبره وکړي نو به ډایرکټ ګریوان ته خلکو لاس ورچولی او پلار یې د هغه نه زیاتي هغه پې هلته اف آی آر کټ کړی په تاڼه کې دا قاري دا ملا دا پروفیسر دا استاد هلکه تپوس وکړه ستا زوی لاس اچولی استاد ته کاغلی او 2 څپېړې ورکړې څه چلو شو استاد د فایدې دپاره یې کوي بېجا وال ناروا دي دا په خپل ځای بهرحال هغې ووالو چې وی والو هغه راغې پلار ته ګیله وکړه بادشاه سلامت والد محترم استاد را سره داسې داسې کار وکړو هغې ویل بچي هغه استاد دی ستا محترم دی لایق احترام دی زه به اوس هغه په کومو سترګو باندې عدالت ته راغواړم تا سره دومره خواري 10 کاله 8 کاله کړې ده اوس به ورله زه سزاګانې ورکوم ما ته ځان بدې ښکاري بچیه او دې کې به د هغه څه مقصد و هغوی په والو کې به لا زه مقصد و زه یې تک سور کړم بیا مور له راړې نو د مور رحم خو لږ زیاتي مور ته وایي چې ګوره د استاد زه داسې ووالم وهل یې راکړه ډېر هغه ورته ویل بچیه بس صبر وکړه او پلار ته دې زه نشم ویلی د دې خبرو او بس استاد دې الله بدله اجر درکړي او زه دې کې به یې څه مقصد وي هغه ویل دې کې به لا څه مقصدي بهرحال 22 کاله بعد چې کوم دی دا شهزاده بادشاه شو او دا خبره د ده نه هېرېده چې دې استاد زه ولې والم ځکه د غټو خلکو په بچو کې غټ غټ حسد وي غټ غټ تکبر وي بګې څومره چې ته غټې که نه هر اعتبار ته نو هر څه به دې غټي
نو دا ګناهونه او دا حسد کینه دا چیزونه به هم دې غټي. نو بهرحال 2 کاله بعد یې په زړه کې خبره نیولې وه او استاد یې راوغوښتو چې حاضر یې کړه. هغه ورته یې شهزاده حکم کوه څه دپاره دې راغوښتی؟ هغه ورته یې زه شهزاده نه، زه حاکم وقت او بادشاه یم. هغه خبرې لاړې، اوس زه ډېر غټ سړی یم. هغه ورته یې ښه بادشاه سلامت وایه څه چل دی؟ ویلې 2 کاله مخکې زه تا والی وم او ډېر زیات دې والی وم او په څه جواز دې والی وم او څه وجه وه چې زه تا والی وم؟ نو هغه استاد یې په ژړا شو، سترګو کې اوښکې راغلې او ډېر زیات بوډا و. په هغه وخت کې ډېر بوډا شوی، ځکه 2 کاله د ده وشو. نو چې ویې ژړلې هغه ویل مولوي صاحب قاري صاحب پرېږدم خو دې نه، خبره به راته کې، ځکه 2 کاله کې یو ورځ هم داسې نه ده شوې چې دا خبره زما نه هېره شوي ستا هغه وال. خوب کې به کله ناکله زه راپاڅېدم او وال به رایادېدل، تا زه داسې والی وم بېجا. ولې څه چلو فضول؟ هغه ورته ویلې بچیا د دې ورځ دپاره ته ما والی وې چې داسې ورځ به راځي، ما ته پته وه چې ته د بادشاه زوی سبا به بادشاه کېږي. وایي دا څه خبره شوه؟ وایي مقصد پکې څه؟ وایي مقصد پکې دا و. ویلې بچه په دې 2 څومره وخت وشو د دې والی؟ وایي 2 کاله وشو. ویل تا نه چېرته هم دا خبره نه ده هېره شوې؟ وایي قسم په الله که رانه هېره شوي دا خبره، ځکه خو مې را حاضر کړې. وایي 2 کالو کې د نه یو ظلم یې هېر نه شو. وایي تا ډېر زیات ظلم کړی و، ظلم د چا نه هېرېږي؟ وایي بچه دا مې د یو مقصد په بنیاد باندې والی وې، ما ته پته وه چې سبا به ته بادشاه کېږي او اکثر بادشاهان، افسران او مشران او واکداران او قوت والا خلک ظالمانی. نو که تا په چا باندې ظلم وکړو سوچ وکړه، یو څو چوکې مې او دورې مې والی 2 کاله پس هم درته خبره یاده ده. یاد لره که بادشاه شوي، فوجي شوي، ایسیچو شوي، ملک شوي، کونسلر شوي، وزیر اعلی شوي، د هیډ آف ډپارټمنټ شوي، د یو ډپارټمنټ مشر شوي، ظلم ونه کې که په چا باندې هم دې ظلم وکړو، ظلم د چا نه نه هېرېږي تر قیامته پورې ورسره هغه یادي. کومه ورځ چې تا وال خوړل ستا اختیار نه و، ما نه دې ځان نه شو بچ کولی، نن ته با اختیاره شوې نو ګوره د استاد نه هم تپوس کې ځان ته دې حاضر کړی. دقه شان یو مظلوم سړی ستا مخې ته بې اختیاره یي، بې وسه یي، بې کچه یي، هېڅ نشي کولی غریبو ته پې ظلم وکړي. خو یو ورځ د قیامت به راځي دقه بې اختیاره سړی به با اختیاره وي او الله بدل وس او طاقت ورکی او ستا خلاف به د الله په دربار کې او د الله په عدالت کې مقدمه پیش کی او ته به د الله نه نشي بچ کېدی. الظلم ظلمات یوم القیامه، د تیارو په شکل کې به ستاسو د عملونه او د ظلمونه د قیامت پر ورځ ستاسو ته رامخامخ کېږي. نو دا مې دې مقصد دپاره کړی و، اوس وایه چې ښه مې کړي دي او که بد. هغه ویل دا خو د ډېر لوی عبرت مال را کړی، کاش چې تا د دین هم زه زیاتوالی وی چې ما ته لږ نور هم زیات احساس کېدلی چې ظلم د چا نه نه هېرېږي. ها ټیک دا مظلوم تا ته لاس نشي اچولی، ستا ګریوان نشي نیولی، خو مظلوم د الله په دربار کې داسې آواز کولی شي چې دا د الله دربار ته ډایرک خیږي. دې وجې نه وایي د مالدارو د مالدارۍ نه مه یریږئ او د ظالمانو د ظلم نه مه یریږئ، د دې نه زیات د غریبانانو د مظلومانو د بددعا نه ویریږئ. کوم سړي چې سپېړه دې ورکړه او سپېړه درکړه مه یریږه، خو کوم سړي له چې د سپېړه ورکړه او سپېړه در نه کړله بس د دقه سړي نه ویریږه، ځکه ده ته ځان ته حواله نه کړي، ده ته الله ته حواله کړي. او ان القوة لله جمیعا، الله سره چې کوم قوتونه دي نو هغه بندګانو سره نشته. الله به دله داسې ځای کې به دې ګیر کي چې څلور واړه طرف ته به باندې لارې بندي، بیا به څه کوې. نو انشاءالله ظلم به نه کوو که نه انشاءالله. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. اذان وکړه.